السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی انشاءالله چې کوم ملګري دا وخت ټول کړلو ټول به روغ شي، ټیک به یې خیر سره او وخت به مو ښه تېرېږي. راځه راځه څه لرې لرې ګورو، راځه چې قام ته دې مخامخ کم راشه. الله وبرکاته. امید دی انشاءالله چې کوم ملګري دا وخت ټول کړلو ټول به روغ شي، ټیک به یې خیر سره. نو ما چې کوو ساوند چې څنګه دی، راځه راځه څه لرې لرې ګورو، راځه چې قام ته دې مخامخ کم راشه. ښه د ډسکرپشن کې به کتل تاسو لیدلی وي چې یاره زموږ ځوانان د کنفیوژن سره مخ دي او زیاتر کنفیوژن دا دی چې ټولو نوجوانانو دا خیال دی چې بس د ملک خپې وباسه او زه یورپ ته ځان رسوه او بس هلته به ونو لکه روپۍ نیولې وي او تېره شو کوئ او مزې دې کوئ. او دویم چې کوم ده نو کنفیوژن دا دی چې یاره نوکري وکړو، لکه تعلیم وکړو نو بیا نوکري وکړو که کاروبار وکړو. او ډېر نوجوانان داسې دي چې هغوی بذات خود مونږ سره رابطه کوي چې یاره سفارش راله وکړو، که څوک روپۍ غواړي روپۍ به ورکړو او بس چېرته مې په نوکرۍ که نوکري راله پیدا کړه، یعنې په نوکرۍ باندې رشوت هم ورکوي. که څوک د 18-20 لک روپۍ غواړي، 10-12 لک روپۍ غواړي، هغه قرضوي، ځمکه خرڅوي، خو رشوت برابروي او په نوکرۍ ورکوي چې بس دام واخلئ خو ماله نوکري وکړه. نو ما وی چې په دې باندې وغږېږو، سره خبرې اترې پرې وکړو دې مسله باندې. بله دا چې د فیسبوک ماما راته هدایت راکړي وي چې یاره لایو دغه دې کم دی، تقریبا 3-4 میاشتې میبي زه به لایو نه وم راغلی چېرته، نو وایي چې لایو دغه د انګیجمنټ کم شوی دی، نو ته یو 10-12 ویډیوګانې په دې میاشت کې لایو وکړه. نو ما چې اوس لایو راځو تاسو سره مخامخ کېږو، نو په کار خو دا چې څه د کار خبرې هم وشي که نه، تاسو موږ ته ټایم راکړئ ګورئ مو، نو چې څه د کار خبرې وشي. نو تاسو نه یو سوال دی او هغه سوال دا دی چې کاروبار ښه دی که نوکري ښه ده. چې څوک کاروبار کوئ نو هم تاسو د خپلې تجربې په رڼا کې ضرور په کمنټ کې جواب راکئ، او چې څوک سرکاري نوکري کوئ نو هم تاسو د خپلې تجربې په رڼا کې ضرور جواب راکئ. تاسو بل چاته دا تجویز ورکوئ چې او تم سرکاري نوکري وکړه. سوال دا دی چې په کاروبار کې تاسو ښه خپل خرچې برداشت کولی شئ، د کور خرچې رسم و رواج پکې پاللی شئ او یو ښه هغه خبره کانه پینه پکې کولی شئ، او که نه په نوکرۍ کې تاسو ښه یئ، خپلې خرچې هم برداشت کولی شئ، رسم و رواج هم پاللی شئ. نو دا د ځوانانو سره د دوه کنفیوژن دي. مونږ هم د دې سټیج غړي یو او زیات نوجوانان داسې دي چې هغوی ځمکې خرڅوي او یورپ ته تلل غواړي. ډېر پکې په کور کې جګړې هم کوي چې بس ما له روپۍ برابر کړي او زه ځمه یورپ ته، ځینې پکې په غلا باندې ځي. او نن خو حیران دا شومه چې حاجي کیمپ نه یو ملګري تصویر راولېږو، تپوس مې ورته کوم لکه زوړ خو به نه وي، نه فرش دی. نو وایي چې ماشومان دي او پته نه چې د کوم ځای دي، ویل نه وایي لکه چې څوک رانه خبر نه شي. وایي ډېر هم دغه کړل خو حال وایي نه. هغې ته تصویر ویسته وایي چې یاره دا ماشومان وایي چې موږ کراچۍ ته ځو او بیا ایران ته ځو بیا یورپ ته ځو، او دا ماشومان ما تصویر اپلوډ کړی 10-11 سال عمر دی. لکه زموږ د ماشومانو منټیلیټي اوس دا جوړه شوې چې بهی وطن نه خپې وباسه. نو آیا واقعي بس چې دې ملک کې لکه موږ دې حد ته ورسېدلو چې دلته سروایول ګران شو که نه؟ زه خو ګورم ډېر ښه خلک دي چې په دې وطن کې دي، دلته کاروبارونه کوي، ماشاءالله ډېر ښه سټیبل دي، ډېر ښه روپۍ ګټي، ګاډي واخیستل، کورونه یې جوړ کړل، الله تعالی پرې رحم او کرم وکړو، حجونه کوي، عمرې کوي. نو دا خبرې اترې دي. په دې یو ټاپک به زه لږ خبرې وکړم، باقي ستاسو کمنټونه شاملوم، نورې خبرې نه اوږدوم. چې کاروبار ښه دی او که نوکري ښه ده. نو دې کې چونکې د ورځې مونږ کم سے کم د چې بیخي کم سے کم وي نو 15-20 سرکاري نوکرانو سره میلاویږو. نن چې زما څومره خلکو سره لیدل کتل وشو، څه پولیس والو سره، څه د لوی افسرانو سره، څه د
اګریکلچر والا سره، څه د فارسټ والا سره، او ها د ټریفک والا سره که نه، او اکسایز والا سره، او انټي نارکاټکس والا سره پکې وشو، او بل چا ها انفارمیشن ډپارټمنټ څه ملګرو سره لیدل کتل وشو. نو دا ټول سرکاري نوکران وو. او د دې نه علاوه زما لیدل کتل د کاروباري خلکو سره وشو په نن ورځ کې. زه ته نن ورځې خبره کوم. نو د سرکاري نوکرانو سره زمونږ هغه خبره الیک سلیک دی، کینو پاسو ګپ شپ لګو، خبرې اترې کوو. او د کاروباري خلکو سره زمونږ ډېر تعلقات دی، الیک سلیک دی، کینو خپل هم شکر دی الحمدلله کاروبارونه ونکو، کاروبارونه کوو. د سرکاري خلکو سره ډېر کلکولیټډ ژوند وي، او کلکولیټډ دا وي چې قرضې کوي او بس په دې روان وي چې یاره تنخوا واخلم نو هلکه بیا به چې کوم دی نو درله روپۍ درکړم. کم ملګري وایي چې هلکه ساوند سلو دی نو می بي ستاسو دغه کې سلو وي، دلته خو ما دا دی وګوره بیخي مایک مې خولې ته مخامخ دی، او که نه زه دا داسې کوم نو کیدای شي نور هم تیز شي زه که نه. نو سرکاري خلک چې کوم وي هغوی چې 15 تاریخ نه اوړېږي نو د هغوی تنخوا هغوی خوړلې وي، بیا دوکاندارانو نه هم قرضې کوي او ډېر کلکولیټډ وي، حساب کوي چې دا خو دونه تنخوا وه او دونه لاړله، او دا خو بابا بیمار دی هغه باندې به دونه لګي، یا بۍ ناجوړه ده په هغه به دونه لګي، او دا ماشومان دي او دا چېرته غم ښادي وي هغې کې هم سړی ډېر دغه وي. نو ډېر شه سرکاري نوکران زه پېژنم چې هغه ډېر ایمانداره دي، رشوت وغیره څه دغه نه کوي. او رشوت مړه لکه دا لوور لیول خلک سرکاري استادان شو لکه یا سپایان شو، دا به څه رشوت واخلي. استاد خو څه داسې څه دغه جوړېدی نه شي چې ګنې دی د رشوت واخلي، دغه خو د پیسو سره څه تعلق یې نه وي. نو ډېر مشکل وي چې هغوی یو شپږ کسه فیملي چې کوم ده نو هغه په دې خپله نوکرۍ وساتي. ډېر شه سرکاري نوکران زه پېژنم چې د هغوی تنخواګانې 40,000 نه واخله تر د 2.5 لکو پورې دي. دا چې اسسټنټ کمیشنر وي د تنخوا 1.5 لک څه د پاسه یا کم زیات وي. داسې ځینې 18 سکیل 19 سکیل 20 سکیل دا پسې ځای 1 سکیل کې چې وي هغه 5-6 لک پورې د هغې تنخوا وي، نور مراعات وي، خو په هغې کې هم خوشحاله نه وي، ګزارې نه کېږي. دا موږ د هغه افسرانو خبره کوو چې کم ایمانداره دي او کرپشن نه کوي. هغه چې کرپشن کوي هغوی هم بهرحال په دغه خپل دغه ستومانه وي او خوشحاله پکې نه وي. پهله आवाज صحیح اوس کم دی او لاندې وایي چې ټیک دی. आवाज دې سلو دی سرجي رضوانه، आवाज دې بالکل ټیک دی. عظمت باجوړی आवाज صحیح دی. هلکه تاسو زه کنفیوز کړم، یو وایي سلو دی خو زه بهرحال ټیک دی، ما خیال دی چې ټیک روان دی که نه. نو خبره په دې روانه وه چې ډېر شی سرکاري نوکران چې زه پېژنم چې هغه په خپله نوکرۍ کې تنګ دي او د هغوی د کور خرچې هغوی په نوکرۍ کې نشي پوره کولی. او ډېر شی کاروباري خلک زه پېژنم چې هغه په کاروبارونو کې ډېر ښه دي. زه ډېر داسې کسان پېژنم. یو کس زه ډېر زیات امپرس کړی یم او یې لکه څه وکړم، څوک وایي اواز ټیک دی، څوک وایي سلو شو. نو دا مایک دی جوی سبا داسې خولې ته نږدې ونیسم نو بیا به دا لاس په بهرحال زه داسې وکړم. یو کس زه ډېر امپرس کړی یم او دا کس دی د ضلع باجوړ د برنګ، ټیک شوه، مې بي برنګ ملګري ما سره دا وخت موجود یې. دې هلک د ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال مخې ته په ټرالۍ کې به کیلې خرڅولې. دا 2014 او 2015 خبره ده، 2014 اینډ 15 چې زه باجوړ ته راغللم. نو کله کله به مونږ چېرته کیلې راخیستلې نو بس وره به غلو، کیلې به مو ترې واخیستې، ګپ شپ به مو ولګاو. بیا هغه هلک د ټرالۍ نه ریړۍ ته شو، هغه هلک د ریړۍ نه دوکان ته شولو. نو چې کله دوکان کې و نو ورسره کېناستم، ما ویل لکه څه حساب کتاب دی، څنګه لکه څه وشو. نو بیا ډېر زیات هغه چې ما ته سټوري وکړم زه ډېر امپرس کړم. په دې دوران کې دغه 6 کاله شوي، یعنې 2020 یا 21 دا د کورونا د وخت خبره وه چې هغه سره زه کېناستلم. کله چې کورونا وه نو کورونا په 19 20 21 کې وه. نو چې ورسره کېناستلم ما چې هلکه څه حساب دی، تا په دې خپل هغه کې کاروبار کې څه 2014 کې د ټرالۍ راخیستلې وه، کیلې پې خرڅولې، منډۍ کې به اخیستلې او هسپتال مخې ته به بس ولاړو خرڅولې وی.
2020 کې د دغه ټرالۍ نه دوکان ته شوی و، دوکان کې به بیا فروټ خرڅول. نو ما ته وی چې یاره ما خو سر یو خو دلته ښار کې ځای اخیستی و، نو په هغې م 3 کمرې کور جوړ کړو داسې خپلې غریبۍ مطابق، او دا دوکان مې پکې په کرایه باندې نیولی دی. وایي چې یو مې پکې چې کوم ده نو په ښار بازار کې ریړۍ برابره کړې ده. دا د هغه د 6 کالو ګټه وه چې هغه په 6 کاله کې د ټرالۍ نه دوکان ته شو. په 6 کاله کې هغه کور خرچه هم په ټرالۍ پوره کړله په فروټو کې. 6 کاله کې هغه ترقي دا وکړله چې دوکان ته واوړېدلو، او 6 کاله کې هغه دا وکړل چې په ښار کې هغه ځای واخیستلو، پرتنۍ په څو به یې اخیستی و، او هغه پې پاسه آبادي م 3 کمرې راته وې چې 3 کمرې ما جوړه کړله. په 2018-19-20 کې هغه آبادي وکړله، نو خدای خبر په 3 کمرو به چې بیخي نه دغه 10-12 لک روپۍ به پې لګېدلي. یعنې زما د مخې زه دا ویلی شم چې هغه په دې 6 کاله کې کم سے کم اساسه چې جوړه کړله نو هغه 10-12 لک روپو کور شو، دوکان شو، او داسې چې کوم ده نو ورسره د کور خرچه هم برداشت کړله، او ورسره چې کوم ده نو ځمکې یعنې د کور تلی چې کوم دی هغه یې واخیستو. زه ډېر شی استادان پیژنم چې هغه 2015 نه زه پیژنم او 2025 شو، او هغوی احتجاجونه کوي، تاسو به هم پیژنئ چې یاره موږ له تنخوا سیوا کوي. 2015 کې د هغوی تنخوا چې کومه وه 25-26-24 هزار نه واخله 32 هزار پورې وه. اوس 2025 کې د هغوی تنخوا د 46 هزار نه واخله تر د 54-55 هزار پورې ده، یعنې د 24 هزار نه ورسېده 46 هزار ته. دا خبره شوه. نو چې یو کور کې 6 کسان وي او دلته 46 هزار دی تنخوا لي، نو هغه به ایله په مشکله د کور خرچ خوراک پوره کړي. هغه د دې توان نه لري چې هغه پکې جایداد واخلي یا پکې کور جوړ کړي یا چې کوم دی نو دغه رنګې. نو ډېر خبره دې پسې روانه وه چې زما خپل مایند سیټ دا دی چې کاروبار ډېر ښه دی. البته سوشل میډیا باندې ډېر خلک وي، ډېرې خبرې کوي، او هغه د تعلیم ډېر زیات مخالفت کوي. زه د تعلیم مخالفت نه کوم، زه دا وایم چې کاروبار تعلیم یافته سړی چې کوم کاروبار کولی شي، بې تعلیمه ته په کاروبار کې ډېرې زیاتې مسلې وي. هغه خپله حساب کتاب په خپله نشي کولی. نن سبا کاروبارونه ټول آنلاین دي، هغه سافټویرز نشي منیج کولی، حساب کتاب لیکل وغیره په خپله نشي کولی ځان له منشي ساتي. بهرحال داسې ډېرې مسلې دي. زه خپله باندې چې کوم ده نو ډېر شی زما کاروبارونه دي، تقریبا 4-5 ځینې هم میبي تاسو ته معلوم دي. یو د جوس او آیسکریم زما یو کاروبار دی، شکر دی، دکان دی، ورکوټې دکان دی. په دغه دکان کې الحمدلله الله تعالی 3 کسانو ته رزق ورکوي. ما ته چې کومه ګټه میلاویږي هغه ځان له شی دی. 3 کسان پکې ما سره په روزګار دي چې هغوی ته تنخوا میلاویږي د هغې، او هغې الله تعالی په هغه دکان کې د هغوی تنخوا هم برابروي او ماله تې بچت هم راکوي. دا څنګه چل دی دا خو اوس نو ما چې کوو ساوند چې څنګه دی پته نه دی. فیسبوک باندې اوس ویډیو سټارټ شو نو هغه مې بندوله. نو زما په یو ورکوټي دکان کې 3 کسان په روزګار دي. ډېر ښه خلک دي چې د هغوی روزګارونه دي او د هغې سره نور خلک چې کوم دي نو هغه په روزګار دي. په دې حوالې سره یو ډېر لوی شخصیت دی. هغه وایي ما چېرته نوکرۍ ته اپلای کړې وه، نو وایي چې کله تللم نو مور مې راته وایي چې ځه خدای دې نوکر کړه. نو زه پسې راستون شوم چې دا راته ازار کې که دعا راته کې. نو یې راته وایي چې دعا درته کوم. ما ورته وویل چې داسې راته ووایي چې خدای دې نوکران درکړي، دا راته مه وایي چې خدای دې نوکر کړه. خلکو ځینې مینټلیټي داسې وي. نو هغه وایي چې اوس خپل کاروبار کوم او تقریبا 50-60 خلک یا د دغه نه سوا ما سره په روزګار دي چې هغې ته زما الله تعالی وسیله جوړه کړې ده او رزق د هغوی د کور رزق زما د لاسو دی. نو دا رنګ یو زما خپله خبره مې کوله، جوس آیسکریم او کولډ ډرنکس وغیره ډېر د محدود سطحې په ورکوټي کلي کې ورکوټه غوندې کار دی. خو الله تعالی هغې نه دومره څه کوي چې که ما ته هم بچت میلاویږي، که لږ میلاویږي، که ډېر میلاویږي. خو 3 کسان داسې دي چې هغوی ته الله تعالی دغه دوکان نه رزق لیکلی دی او د هغوی د کور خرچه څه نه څه که پوره دغه دوکان نه چلیږي نو څه نه څه چلیږي، څه نه څه پکې هغوی د کور په خرچه کې حصه ورکوي. دویم زما چې کوم د کاسمیټکس کاروبار دی او ډېر ښه خلکو ته دا پته ده چې کافي وخت نه زه دغه فیلډ کې یم او الحمدلله په هغې کې تقریبا 7 کسان ډسټریبیوټران او سیلمینان دا ما سره چې دی نو په روزګار باندې دي
او د کاسمیټکس خو تاسو پته ده نن سبا هر څوک کاسمیټکس استعمالوي تر دې پورې چې زه ستاسو مخې ته ناست یم دا ما سحر په دې ویښتو باندې یو ټانیک لګولی دی او سحر مو چې ویښته وینځل نو شیمپو مو استعمال کړی صابون هم استعمال کړی نو د هر چا روزمره ژوند کې د کاسمیټکس استعمال ډیر زیات دی نو چې یو سړی پرس که کاروبار کوي او هغه د نور کاروبار په دغه نه پوهېږي او کاسمیټکس هم جوړ کړي خو چې معیاري وي که نه نو هغه په هغې کې هم ډېر څه ترلاسه کولی شي دې نه علاوه هیلث سایډ باندې زما چې د نو کافي دغه شته دی یو خو مې تجربه هم شته دی بل کاروبارونه هم شته خبرې مطلب مې دا و چې کله تاسو کاروبار کوئ او هغه تا ته انکم درکوي او ستا د کور خرچه د بل ځای نه برابرېږي یعنې د هغه دکان باندې ډیپنډ نه کور نو هغه انکم ته په بل ځای کې انویسټ کړئ د هغې نه بیا راځي هغه په بل ځای کې انویسټ کوي او داسې درې څلور کاروبارونه یې که یو تاوان کوي نو دوه به ګټه کوي زما ریسنټلی هسې وشوه یو ځای کې یو کاروبار کې ډېر زیات تقریبا 18-20 لک روپۍ ما تاوان وکړو خو نور چې کوم دوه سایډ بزنسز روانو نو هغې الحمدلله د الله تعالی رحم و کرم و چې هغې هغه تاوان په ما دومره لوډ را نه وستلو ډېر خلک وي چې هغه د بارګین کاروبار کوي ډېر خلک دي چې هغه د ریل سټیټ د پراپرټۍ کاروبار کوي زه ډېر ښه نوجوانان پیژنم چې اسلام آباد ته تللي هغلته پراپرټۍ کاروبار کوي ډېر ښه سټیبل دي د ښار بازار کې تاسو چې وځئ که نه یو دکاندار ته ګورئ د هغه سره څلور درې کسان په ملازمت وي ډېر ښه کار کوي دا جلیل دا د کمنټ مې ولیدو چې دی وزیرستان مسالو والا لاړ شي د سره کښېنئ چې دی په کم وخت کې کاروبار شروع کړو او پکې خوشحاله دی که خفه دی نو چې کوم کاروباري خلک دي چې هغه په کاروبار پوهېږي د کاروبار په اصولو پوهېږي کاروبار هغه بالکل لکه د خپل بچي ګڼي په کاروبار کې دوکه نه کوي په کاروبار کې دروغ نه وایي کاروبار بالکل لکه د خدمت په غرض بیخي په ایماندارۍ سره کوي په امانتدارۍ سره کوي هغه کامیاب خلک وي هغه کله په خپل کاروبار کې خفه نه وي خو داسې خلک به هم تاسو لیدلي کاروباري خلک چې هغه به ډېر ګیلمن وي او ډېر پریادونه مه کوي یاره بس ګاک نشته او یاره مزه نشته او یاره دا نشته او دا نشته د هغې وجه دی چې دی په کاروبار په د ماډرن ایج دی په دې وخت کې دی په کاروبار اډو پوهېږي نه چې په دې وخت کې به کاروبار چلی څنګه که ستا دونه ورکوټی کاروبار دی پرسکه ته چولې ولې نه خرڅې خو دا چولو ته خلک مایله کول د چولو ته راړول دا یو تکنیک غواړي خواري غواړي محنت غواړي که ته چولې خرڅې عام په بازار کې 50 کسان وي چې چولې خرڅوي نو زه چې درځم او ستا نه چولې خورم نو ولې به خورم یا خو به ستا صفایي ډېره ښه وي یا به ستا د چولو ذایقه د بل نه بدل وي زما به خوښه وي یا به ستا اخلاق ډېر ښه وي زه به ستا خواله درځمه نو دارنګې ډېر خلک وي چې هغه کاروبار کې ناکام کېږي او د هغه د کاروبار دغه کوي نه مړه کاروبار په تندر ویموله د هغې وجه دی چې هغه په کاروبار پوهېږي نه د هغه منټلیټي هغې ته جوړه نه وي د کاروبار هم وایي که نه هر اصولو کې اصول وي نو کاروبار هم څه اصول وي هغه په هغې باندې پوهېږي نه نو ځکه بهرحال خبرې اوږدې شوې زه به ستاسو کمنټونه شاملوم خو خبرې مطلب مې دا و چې زه خپله کاروبارونه کوم او شکر دی پکې خوشحاله یم داسې تاسو څه کاروبار کوئ نو ضرور ووایئ نوجوانانو ته سپیشلی زه حیران دا یم چې زموږ ځوانان 40-50 لکه روپۍ خرچه کوي او یورپ ته ځي اټلي ته ځي ترکي ته ځي انګلینډ ته تللو کوشش کوي نو چې دا 40-50 لکه روپۍ دلته ولګوي یو ډېر غټ کاروبار پې شروع کیږي نو لکه په کلي کې به مو وي غم ښادۍ کې به هم شریک کیږي که بابا نه جوړه کیږي هغه به هسپتال ته بوځي که بیبۍ نه جوړه کیږي هغه به هسپتال ته بوځي پلار نه به هم دعا لي د مور په دعا کې به هم وي د خویندو به هم تپوس کوي د کلي کې به لمونځ هم کوي جومات ته به ورځي کلي د روغ نه جوړه نه به هم خبر وي د روپو مشین به نه کم سے کم یو سوشل لایف به دلته په کلي کې چې دی نو تېروي بیا داسې ځوانان زه وینم چې هغه د نوکرۍ لپاره رشوت ورکوي 10 لاک یاره کم سے کم رشوت 15 لاک نه لاندې پوسټونه نشته دی مخکې 1 لاک سکیل دا خبرې که زما په چا بدې لګي نو مایند کوئ یې مه خو دا حقیقت دی نو مخکې 1 لاک روپۍ سکیل به او که دا هر چا حکومت راځي دا نظام داسې دی په دې کې حکومت به نه ګرمو نظام چې دی نو ګټیا دی مسله د نظام نه ګډه وډه ده نو مخکې 1 لاک روپۍ سکیل اوس زما به خیال 2 لک روپۍ سکیل دی کلاس 4 هم چې 8-10 لک روپۍ به رشوت ورکړي د هغې نه پس کلاس 6-7-8 پورې چې ځي 18-20 لک روپو ته خبره رسیږي او ډېر ښه کسان دي چې هغوی په روپو باندې
باقاعده وایي چې دا اډمټ کوي چې موږ په روپو اخیستي. حیران دې ته یم چې ته په نوکرۍ 10 لک روپۍ ورکوې، نو د هغې په ځای ته 50,000 روپو باندې چولو کاروبار ولې نه شروع کړې چې ته په 15-20,000 روپۍ ریړه واخلې او یو پتیله واخلې، سلنډر واخلې او بس یو خانکۍ واخلې، کنډولي واخلې، کټکي جوړ کړي او په یو چوک کې کښېنې او چولې خرڅې، نو چې ته په 10 لکه روپۍ باندې د کلاس 4 نوکري واخلې، تا ته به تنخوا میلاویږي 30,000 یا 32,000 روپۍ. خو چې ته خپلې چولې خرڅې نو ته به د ورځې 2,500-3,000 روپۍ ګټې، نو ته به د میاشتې کم سې کم 50-60,000 ګټې. نو یو خو به د هغه رشوت د دغه نه وځي، ګناه به ونیسي. دویمه دا ده چې روپۍ به دې په اکسټرا ونه لګي. درېیمه خبره چې کومه ده دا به سره هېڅ قسمه ټینشن نه چې څوک مې نوکرۍ نه ونه باسي، څوک راپسې شاته ګوتې ونه وایي. بله به دا وي چې خپل کاروبار به دي، که ته ورم نه شي شاګرد به لګیا وي کار به کوي. نو زه هغه خلک چې هغه 50-60 لکه روپۍ لګوي او یورپ ته ځي، نو زما ذهن دا خبره نه رالي چې ولې دلته دا 50-60 لکه روپۍ دوی ولې نه انویسټ کوي، دلته ولې دا نه لګوي. او هغه خلک چې هغه 10-12 لک 15-20 لک روپۍ په نوکرۍ باندې رشوت ورکوي، نو هغه په دغې باندې ځان لږ کاروبار ولې نه شروع کوي، بلکې د هغې نه ډېر په لږو روپو کاروبار ولې نه شروع کوي. دا بالکل حیران یم. او دا وجه ده چې زموږ نوجوانان بالکل کنفیوژن سره مخ دي. ډېر شه نوجوانان په دې پوهې دي چې که مونږ تعلیم حاصل هم کړو، بي اس وکړو، ایم اس وکړو، پی ایچ ډي ولې ونه کړو، نو دلته خو نوکري نشته، نو بیا به څه کوو؟ دا داسې یو سوال دی چې ډېر نه موږ سره جواب شته، نه د هغوی سره وي، نه بل چا سره وي. نو زه دا وایم چې که فرض کړه یو داسې سټوډنټ دی چې هغه کریم سټوډنټ نه دی او هغه ایله په نقل ځان پاس کوي، او داسې ایوریج سټوډنټ دی، نو هغه بي اس کوي، ایم اس کوي، او د پلار په بي اس باندې کم سے کم 3.5-4 لک روپۍ خرچه راځي. د پلار په غریبۍ کې 3.5-4 لک روپۍ دی په 4 کالو کې خوري. بیا ایم اس کوي، ریسرچ کوي او په هغې باندې 2.5-3 لک روپۍ دی د پلار په غریبۍ کې خوري. بیا پی ایچ ډي کوي او په هغې 18 لک روپۍ دی د پلار خوري. یعنی چې پی ایچ ډي پورې رسیږي نو د کم سے کم 15-20 لک روپۍ د مور پلار نه اخیستلي وي یا قرضې کړي وي، او بیا د هغې نه پس هماسې ګرځي. نو ښه نه ده چې دی میټرک وکړي او د هغې نه پس خپل ورکوټی غوندې کاروبار شروع کړي. خو زموږ نوجوانانو ته ځان بدي ښکاري په دې باندې. زه نه پوهېږم چې په دې ورته ځان بدي ولې ښکاري. زه چې کله کلي ته لاړ شم، نو کله کله داسې مې چې لاړ شم او جوسر ته ودرېږم او خلکو له جوس کوم او وایم راځئ خورئ، که نه، یا داسې یاران دوستان دي هغوی سره ورشم پکوړې پخوي، هغوی سره خوا کې ودرېږم ګپ شپ ورسره لګوم. ما ته کله په دې باندې ځان نه دی بدي ښکاره شوی چې یاره حلال رزق سړی ګټي، که هغه چولې خرڅوي، که هغه چې کوم دا دارنګې ګنډېرۍ خرڅوي، که هغه فروټ خرڅوي، که هغه سبزي خرڅوي، لکه دا څه بده خبره خو نه ده. خو زموږ ځوانانو ته په دې ځان بدي ښکاري او دا شی مونږ لکه ډېر زیات مونږ ته نقصان را رسوي. ټولو ځوانانو ته زما دا دغه دی. اوس هم دلته چې زه لایو راتللم ما نو دوه ځوانان مې خوا کې ولاړو، نو دواړه کالج ته ځي. ما لکه تاسو سهار کې کالج ته ځئ، ما بیا سیکنډ ټایم کې څه کوئ؟ یو وی یاره سر زه خو خوب کوم، بس وی خوب را باندې غالبه شي. ما ځوانه دا خو ستا د خوب وخت نه دی چې په دې وخت کې ته په دې ګرانۍ کې ته خوبونه کوه. ستا نه مور او پلار دا توقع ده چې دا 18 سال ته ورسېده، ځوان شو، دا به اوس روپۍ ګټي، ته خوبونه کوې. ما ته د کالج نه وروستو سیکنډ ټایم کې لکه څه ولې نه کوې؟ ځان له څه ټکه پوکه کار شروع کړه، څه رړۍ ولګوه، سبزي پې خرڅوه، فروټ پې خرڅوه، ګنډېرۍ خرڅوه، شربت خرڅوه، اوس دا د جمع راځي څه سوپ خرڅوه، سیخان خرڅوه، ماښام له به 1500 روپۍ ګټې. نو ما دا لکه د خپل ټایم په محنت ولې نه لګې چې ته په خوبونو کې لګې؟ مال څه به کې مخکې؟ نو ما ته پته ده چې دی دومره قابل دی نه. مال که ته دا میټریکولیټ دی، ما کې اف ایس سیم وکړې نو ستا به ایله په نقلونو به یې پاس کړې، نو ته خو دونه قابل یې نه، نو بیا څه لکه څه فایده شوه؟ بس میټرک دې کړی، لیک لوست دې زده کړی دی، لیکل کولی شي، لوستل کولی شي، دا کافي ده. خو که اوس ته قابل یې، سکالرشپ یې اخیستی شي، ډاکټر جوړېدی شي، انجینیر جوړېدی شي، یو افسر جوړېدی شي، هغه ځان له خبره ده. خو چې قابل هم نه یې او په نقلونو ځان پاس کړي او بیا انخطی هم یې او اف ایس یم کې او بي اس ام کې او هغه هم په نقلونو باندې او څه ایوریج سټوډنټ یې او داسې ډېرې نمبر هم دې نه راځي، نو څه په ګوله یې ولې؟ چې ته 6 کاله په تعلیم باندې لګې، نو 6 کاله ته کاروبار ته ورکړه. 6 کاله تاسو چولې خرڅې کوئ او 6 کاله پس که تاسو
18 لک روپۍ نه وي ګټلې، تاسو د دې اساسي مالکان نه وئ، زه ستاسو بیا جرمانه. نو بهرحال بس زه اوس تاسو کمنټونو طرف ته راځو. ډېره مهرباني، ډېر ښه ملګري داسې دي 180 چې دا وخت لایو 183 لایو مخاطب وې، ډېره مننه. او دا سوال تاسو نه ما کوو چې کاروبار ښه دی که نوکري ښه ده؟ چې کم خلک نوکري کوي تاسو هم خپل راته ووایئ نوکرۍ کې خوشحاله یې که نه یې. چې کم خلک کاروبار کوي تاسو هم راته خپل ووایئ تاسو کاروبار کې خوشحاله یې که نه یې. دا کمنټونه بالکل داسې روان دي که نه. نو زه چې کم فرش راځي جو هغه به شاملوم. الهاد علي ډېره مهرباني لکه څنګه یې ښایي په وطن کبارې او بالکل حقیقت خبره سرجی وحید خان صاحب دا څوک دی رمضان سلازی مهرباني. فرمان خان وعلیکم السلام. عباس خان وی چې بالکل. شهاب سالار شکریا. صادق خلجی سره आवाज د لک سلو دی لکه دا خو دا د دونه څه وکمه د خولې کې دا مایک یو ځای کې انټرویو کوله یو کس راته مایک لګ لري نه دی ما څه وکمه دا پوزر لپی ووابه کنه ما خبرې تیزی کوله زه خبرې به تیزی کوم. مورل اف د سټوري د یارانو چې خپل کاروبار کوي خپل مهنت کوي ما والا ټول لایو وکتو صحیح خبرې وکي ټریول و د سهار. بالکل مطلب دا دی چې تم کاروباري سړی نو مهرباني. کاروبار اکثر بس دا دی چې نیو آیډیاز غواړي تینکینګ غواړي. ته خپل کاروبار مخ په وړاندې بوتلو لپاره څه نه څه سوچ فکر کې. اولنی شی کاروبار کې ایمانداري ده چې ته به ایماندار یې. هر سړی به په تا اعتماد کوي چې کله ستا به کاروبار کې تا باندې چا ټرسټ نه کوو نو ته کاروباري نه. بیا بیمانه سړی کاروباري سړی نشي جوړېدی. ها ډېر خلک وي چې هغه کاروبار کې دوکې کوي، دوکهباز هم پکې ډېر وي، خو هغه ډېر زر مونږ ګینو چې هغه ناکام کېږي هم، چې هغه پردي مال ته زړه ښه کوي او دغه کوي، هغه ډېر زر رالویږي. او هغه خلک چې هغه نه د ملازم روپۍ ته ځان زړه ښه کوي نه د بل چا لږې ګټي خو دا خیال وي چې عمر بر له وګټمه نو هغه ډېر ښه کامیاب روان وي. صادق خلجي اوس صحیح شو ستا مننه. عظمت خان مهرباني او ایچ عبدالجلیل پاکستان می بزنس. بالکل پاکستان می بزنس ډېر ښه خلک بزنس کوي او خوشحاله دي. زه دلته کاروبار کوم بزنس کوم او شکر د الحمدلله بالکل ښه برابر. لکه ما ته هیڅ قسمه مایوسي په خپل کاروبار کم سے کم نشته دی. که د امن و امان خبره کوئ د حالاتو خبره کوئ something else دا ځان له یو خبره ده. خو که د کاروبار خبره کوئ موږ صرف په کاروبار غږیږو. نور حالات امن و امان هغه داسې خبره دی چې زموږ په دې لاس کې نه ده، خو کاروبار چې دی نو زموږ په دې لاس کې دی نو په دې غږیږو. نو دغه بله خبره هم یو فیکټر دی پکې. ښه جی السلام علیکم. د دوبۍ نه زبردست میسج سرجي آصف خان اوس ته ماته ووایه ته مسافري کې په دوبۍ کې نو هلته څه کار کې او څونه تا ګټه وټه وکړله په دا خپله مسافرۍ کې؟ څو کاله مسافري دې وکړه؟ 8 کاله 10 کاله یا 15 کاله؟ په دې کې تاسو وکړل کور دې جوړ کو ګاډی دې واخیستو ځمکه دې واخیستله او که نه صرف بس د کور خرچه دې پوره کړله خېټه دې وساتله؟ نو دا ضرور وایي لکه ترقي دې څه وکړله د ستا د مسافرۍ چې کوم دی هغه فایده څه ده آوټکم څه دی یا مونږ ویلی شو بچت څه دی؟ عباس خان زه د پیزار کاروبار ښه دی. پیزار بالکل ښه دی ډېر بهترین دی. ما اوس یو ملګري ماښام ویم لکه بوټان اخلم نو هغه ماته وویل پشت ته به پسې لاړ شو. نو ما داسې حیران شوم لکه خدای بنده پشت کې به لکه څرنګې بوټان وي؟ ما چېرته تیمرګرې ته به لاړ شو هغلته به واخلو یا چېرته اکثر پېښور کې کارونه پېښ شي ما هلته به والو. وایي نه ما په ویډیو کې لیدلي وایي پشت ته یو هلک راوړي ویډیو یې کړې وه ډېر بهتر دي. نو لکه دا تاسو ګورئ که نه زه دا خبره ځکه تاسو ته کوم چې دا ستاسو ذهن کې کینی چې سوشل میډیا یو داسې ټول دی چې د هر چا په لاس کې دی او دې کې هېڅ چا ته د بل چا ضرورت نشته دی چې ویډیو دله وکړي او مشهورتیا دله وکړي. تا سره خپل موبایل دی خپل فیسبوک دی تا سره خپل ټیک ټاک دی یوټیوب دی دا تا سره بهترین پلیټ فارم دی په دغې باندې ته خپله مشهورتیا کولی شي. اوس ماته نه ده پشتا چې پشت کې دا ویډیو چا جوړه کړې چې زما دې ملګري لیدلې وه خو ده ماته ویل چې هلته ډېر ښه بوټان دي ولاړ به شو هلته به والو. نو لکه ته دې خبرې ته ګورئ که نه چې اوس مونږ د تیمرګرې د پېښور په ځای به ځو او پشت ته به دغه اخلو. دا د څه په ذریعه؟ دا د یو موبایل په ذریعه ویډیو جوړه شوې ده او ویډیو په فیسبوک ورکړی شوې وه او زما ملګري لیدلي. دا تکنیکس دي. زه بار بار چې دا خبره کوم د کاروباري خلکو سوچ فکر بدل وي او هغه دا وي چې هغه خپل کاروبار دا رنګې خلکو ته رسوي
اوس چې زه لاړ شم هغه نه بوټان واخلم کېدای شي خوښ مې شي او ریټ هم ښه وي نو نورو ته به ویم چې هلکه پېښور په ګولۍ مه وله مړه تیمرګر هم په ګولۍ مه وله هغلته زه په شت کې هغه هلک به ریټ هم ښه دی او پیزار هم ښه دی نو ظاهره خبره زه به ورله خلک بوځم نو داسې به د هغه کاروبار پروموټ کیږي نو کاروباري خلک چې وي د هغوی سوچ فکر د هغوی ذهن مکمل بدل وي تاسو باید لکه ته یې صحافي و خبرې په کاروبار کې خو ګوره زه هغه صحافي نه یم چې په مایک روپۍ ګټم ښه نن د ورځې پورې ما په مایک چا نه روپۍ نه دي اخیستې سوای د پروموشن ځان له خبره ده چې یو سکول وي او دغه صفتونه کوم مشهورتیا ولا کو نو چې به هغه ګټي نو مال هم راکې کنه یا هوټل وي یا هسپتال وي یا داسې کنه چې هغه پبلک انټرست والا خبره نه هغه د ذاتی انټرست خبره چې یو سړی وي چې راشه چې زما مشهورتیا وشي کاروبار مې ښه شي نو بیا ورسره اول خبره کوو 2 روپۍ به راکې که راکې قربان در به شو که نه راکې جو بیا خپل کار کوه ته مال اوبه راکړه چې اوس کومه خو چې کومه عوامي مسله وي د سړک مسله وي د بجلی مسله وي چېرته احتجاج وي چېرته چا سره ظلم شوی وي چېرته بل څه داسې د عوامو ستونزه وي په هغې کې یوه پیسه ما اوسه پورې چا نه دی اخیستی زه دا په لایو ویم 150 کسان تاسو ګورئ دا ډېر غټ خبره ده چې زه لایو کومه ځکه چې چا نه مې اخیستی وی چې اوس به ووایي چې تا خو موږ نه اخیستي دي یو پیسه ما په عوامي مسله باندې چا نه دی اخیستی سوای د تشهیر نه د اشتهار نه اشتهار ځان له شی دی او اشتهار په مفتو کې زه نه کوم اول ورسره خبره کوم که 2 روپۍ راکې صحیح ده در به شم که نه راکې نو بس په خپله یې وکړو یا ضرورت نشته ښه جي دا ګل رسول دی ستا ډېره مننه میا عبدالباسط ډېره مهرباني قاسم وفا مننه ضیا شکریا عباس خانه او شکر دی مهرباني جنید زدران السلام علیکم وعلیکم السلام ادریس خان مهربانه نجیب تاجک کاروبار ښه دی مننه بادشاه حسینا سرسو بیوټیفول دې کې به ډېر شه کسان یې چې تاسو به سرکاري نوکري کوئ تاسو هم لږ کمنټ وکئ راته ووایئ سرکاري نوکري ښه ده که کاروبار ښه دی نوکري که ښه ده نو ولې ښه ده او که نه ده ښه نو ولې نه ده ښه نو ضرور راته ووایئ لکه زموږ ډېر شه نوجوانان دي چې هغه په نوکرۍ 10-12 لک روپۍ رشوت ورکوي نو که په دې 10-12 لک روپۍ 12 لک روپۍ باندې دي کاروبار شروع کړي نو بده به وي نو ضرور تاسو وایئ بادشاه حسین سر سو بیوټیفل تھینک یو حباب احمد ډېره مهرباني مصباح سلطان ستا مننه معاذ علي السلام علیکم د پېښور نه لکه دی باجوړی دی په پېښور کې نو هلکه سټوډنټ یې که نه څه کاروباري سړی مننه عباس خان شکر دی بزنس ښه دی مننه الهاد علي تھینک یو او عبدالباسط وایي چې روزګار شکریا انصار خان وایي بیجنس ما ته میدان زمونږ هغه دغه را یادېږي هغه چېرته یو ویډیو ما وکتله ما نورې نه وې کتلې دغه ویډیو مې کتلې وه او ورور ورته قاري شي نو ورته لالا وایي زه تعلیم معلم نه ما د بزنس مازغه دي وایي د بزنس مازغه لږ هغه وي به هر حال د نورو نه لږ بدل د هغوی سوچ فکر وي بزنسمین سوچونه په نسبت د کاروبار د سرکاري نوکر دغه سوچ بدل وي بلال احمد سلام څنګه او حنبل خان ویچ ون از بیسټ څه یادې لکه سرجي بزنس خوښ دی بالکل ښه خبره ده زما خپل بزنس خوښ دی زه چې تاسو ویم ما سره 4 ډیګریانې دي یو ما فارمیسي کړې ده زه اوس هم په 15-14 سکیل کې برتي کېدی شم بلکې زه برتي شوی ما د تیمرګري په هسپتال کې په 2014 کې 15 کې مې پرېښوسته او 15 کې هغه نوکري چې کوم ده ما پرېښوده پروجیکټ بیس او بیا پرمننټ کېده 3 میاشتې زموږ 3 کاله پروجیکټ او بیا پرمننټ کېده هغه ما پرېښوده سرکاري نوکرۍ ته مې په مخه خویلې ده که نه او دارنګې چې کوم دا ډي ایچ ایم ایس مې کړی دی هومیوپیتیک چې کومه ډیګري ده یو فارمیسي شو یو ډي ایچ ایم ایس شو او یو د جرنالیزم شو ماسټر جرنالیزم دی نو دا 3 غټې ډیګریانې دي یا ډیپلومې ویلی شي چې دا ما سره دي خو د دې باوجود هم زه سرکاري نوکري نه کومه او نه مې ورته څه سوچ فکر کې شته په ګولۍ هم نه ولمه فریدګل عادل وایي چې کاروبار او جانباز بزنس کومه الحمدلله ډېر خوشحاله یم پکې څه بزنس کې وایي که نه مننه ټریول ود اظهار ستا مننه او عمر دراز سلام سر کاروبار ښه دی مننه باس احمد تھینک یو عزیر شکریہ کاروبار نه کو سوشل میډیا نه ګټو کاروبار نه ښه سوشل میډیا ده بالکل ستا خبره ټیک ده سوشل میډیا نه ډېر خلک روپۍ ګټي دا چل زده کول دي بس خو زموږ نوجوانان په زول شیانو کې ټیم تېروي که نه په دغه شي زما بالکل غوسه راله راځي چې ولې دوی داسې کوي په ټیک ټاک کې ډېر شي خلک روپۍ ګټي په یوټیوب کې ګټي فیسبوک کې ګټي نو تاسو ولې نه ګټئ سلام سر څنګه یې محمد طارق شکریہ کاروبار کې خوشحال یم سر جي خو مونږ تم پکې څه پرېږده
څه درته پکې پرېږدم هلکه همایون خانه مهرباني. جناب زما په خیال خپل ذاتي کاروبار ښه دی. صلاح الدین ډېر شکریه. ارشد خانه مننه. السلام علیکم څنګه یې کور ته خیر دی که نه؟ یعقوب خانه شکر دی الحمدلله. پښتانه په وړي کې کاروبار شرمیږي، د ځان او نور غلط کار ته هم جوړ دي خو په کاروبار شرمیږي. زه سره اګري یم او زه په دې حوالې سره د افغان مهاجرینو شکریه ادا کوم چې هغوی کله دې وطن ته راغلي دي نو هغوی د واړه واړه کاروبارونه شروع کړي، د کباړ، د سیخانو، د هوټلو، د چولو، د ریړو او هغې نه زمونږ خلکو دا ټرند واخیستو. ډېر شي خلک دي چې زمونږ خلک دي هغه سیخان پخوي، چولې پخوي، ګنډېرۍ، ریړۍ باندې شیان خرڅوي، هغوی ته به ځان بدي نه ښکاري. البته دا مایډ سیټ هغه خلکو ځان سره راوړی دی او چې څوک هم په کاروبار شرمیږي جو ټول عمر شرمېدلی ګرځي. بیا محمد اسلام ډېره مهرباني. کاروبار مې خوښ دی خو زړه نشم کولی. ظاهر خان علیزی کاروبار رسک دی، رسک به اخلي، بغیر د رسک څه نه کېږي ښه. او سبق ضروری دی سرجي، وروسته یې پیدا وي. زه ویم بلکل دونه سبق لازم دی چې ته لیک لوست خو کولی شي، خپل کاروبار خو پخپله هینډل کولی شي، حساب کتاب کولی شي. البته که تا کې ټیلنټ دی، ته میډیکل MD کوالیفای کولی شي، ته PMS شي، CSS شي، ته ISSB شي، ته ډاکټر جوړېدی شي، افسر جوړېدی شي، جرنیل جوړېدی شي، جج جوړېدی شي، نو دا خو څه بده خبره نه، بلکل ښه ده. بیا بلکل سبق وایي. خو که نه ته په نقلونو ځان پاس کې او ایوریج سټوډنټ یې او کریم سټوډنټ نه او په نقلونو باندې روان یې، بیا مخکې نشي تللی. دا د نقلي خلکو دور نه دی، دا د کریم د ایکسلنټ چې کوم سټوډنټس وي چې یعنی د قابل نه زیات یو ډیګري نوره مور اخواوي د قابلیت نه، دا د هغو دور دی. نو بیا هغوی ته پرېږدئ دغه سبقونه، تاسو بیا بل څه شروع کړئ. راز ولی خان کاروبار سرجي ډېره مننه. علي محمد شکریه. ملک قاسم روزګار د ټولو نه ښه دی شکریه. او اعتبار پکې په کار کې بزنس با ترقی کوي. اعتبار دغه ما خبر وکړله، ایمانداري او بروسه، اعتماد چې دا تا د لاسه نه ورکړی نو کاروبار ناکام کېږي نه. خو چې کله تا اعتماد د لاسه ورکړو، دوکې دې کولې، وزن کې د ناپ تول کې د کمی، خدای به دې غر کوي. که عوام درځي که نه، الله تعالی به تا تباه کوي، بربادوي به دې. ځکه چې د ناپ تول له کمۍ د وجې، د دوکو د وجې زموږ نه مخکې قومونه الله تعالی غرق کړي دي. اوس خو به حیثیت قوم کېدای شي مونږ غرق نه شو، خو یو تن خو الله تعالی رانیسي که نه. نو ناپ تول کې کمې، دوکې، دروغ ویل، په دې کاروبار مخکې نه ځي. عباس خان مهرباني سر ډېر راته ګران یې. فاتح رحمان ستا ډېره مننه. شهاب سالاره اکبر زاده علیزی نوکري خو غلامي ده، کاروبار زنده باد. شکریہ. نظام الدین همدر هنر او علم زده کول پکار دي او د بابا خبره بالکل ټیک ده، مننه. شاکر صاحب سلام. وعلیکم السلام. نعیم الله شکریہ. رحیم خان جی روپۍ در ورسره خو چې وزګار نه وي نو هغه روپو لسکار وخی حلال کار. شکریہ. هغه روپو لسکار الکه رحیم خان په دې یو لفظ دې څه پوه نه شوم چې روپۍ ورسره خو چې وزګار نه وي نو هغه روپو لسه کار وخی حلال کار. ښه مطلب دا دی چې ته وایې چې روپۍ را سره دي خو زه وزګار نه یم چې کاروبار وکړم، بل چا سره پارټنرشپ باندې کاروبار شروع کړه. که نه زه تا د لایو ناست یم، زه نه دا اوس په دې وخت باندې تاسو سره لایو ناست یم، 10 منټه کم 8 بجې دي. په دې وخت زما دکان کې الکال لګیا دي د یو په ځای 3 او کار کوي، چلیږي، څه خبره خو نه ده. بس ما ورله ځای کولاو کړی دی، کله کله ورشکر شمه میاشت پس بس حساب کتاب هغوی ته خپلې واخلي، ما ته څه بچت وي هغه راکړي. داسې زما د کاسمیټکس کاروبار دی، میاشت پس حساب کتاب کېږي، هغوی ته خپلې واخلي، که څه بچت شوي جو ما ته ترې راکړي، چې قرضې وي جو هغه راته ووایي دونه قرضې دي. کاروبار صرف منیجمنټ غواړي. ښه ستا پریزنس دومره نه میټر کوي، که ته ورته وزګار نه یې، په خپله اویلیبل نه یې، هېڅ خبره نه. منیجمنټ اصل شی دی چې ته منیج کې هر څه. که پریزنس وي خو ډېره ښه ده، خو که نه وي نو کیمرې شته نن سبا CCTV هغه ولګوه در سړي په سر باندې وګرځه مزې کوه او په وای فای کنیکټ کېږي، ګوره چې سړی اویلیبل دی نه دی. نو چې روپۍ در څه دي هر څه کولی شي، مړه چا سره به شریکه کاروبار کوه، ښه انویسټمنټ کوه، بس روپۍ خرچه کوه، ځمکه اخله، سونه اخله، هغه خبره جایدادونه اخله، هغه بل کال له به د هغې په ډبل خرڅېږي.
رحیم الله ډیره مننه، شکریا. اسامه شاهین او چې رور ته کال وکړي وې پیسې مې په کار دي او که نه دا خو ډېره دغه وي او هغه درته بیا بهانې کوي نو بیا به څه کوې. مننه فرمان نادانه، شکریا. نعیم الله تھینک یو ویری مچ. پاکستان کې د تعلیم حیثیت نشته ځکه چې ټول پکې رشوت او سفارش چلیږي. عبدالصمد سلارزی صحیح وایي ته. بهرحال ډېر کریم سټوډنټس دي، ټیلنټډ دي، هغوی بغیر د سفارشه برتي شوي دي، خو چې کوم نقلي سټوډنټان وي هغه بیا شاته ټیسټونه نشي پاس کولی، نو هغوی د په نقل باندې کوم سټوډنټ مخکې ځي نو هغه د سبق نه وایي. بیا ټګراټ ډېر ښه شی دی هلکه څه دي لیکلي. عباس خان ډېر مننه. سرجي کاروبار ښه دی خو چې یی عبدالمجید ډېر مننه یم. تھینک یو. امان الله نجیب الله خپل کاروبار ښه وي د نوکرۍ نه زیات. تھینک یو. یعقوب دا خبره ښه تاسو مخکې هم کړې وه، بس د پرې د سر ځکه چې نن سبا تاسو ته د حالاتو پته ده. کوم حالات یادې څه وکړو؟ د حالاتو د وجې به بس روټۍ خوراک پرېږدو، کاروبار کول به پرېږدو. مړه دا کمې خبرې کې حالات چې هر څنګه وي هغه زموږ لاس کې نه ده. خپل ژوند به کوو، ژوند خو به د لاسه نه ورکوو. دا خو نه ده چې ګنې حالات خراب دي جو د کور به نه وځو، حالات خراب دي جو روټۍ به نه خورو، بس صرف دغه سوشل میډیا به ګورو چې هله حالات خراب دي. حالات په سازولو کې به خپل کردار ادا کوو، آواز به اوچتو، مزاحمت به کوو چې حالات ساز شي. ښه عطاالله ډېره مننه. بزنس وایي ښه دی. ښه سرجي ما هم اوس میټرک وکړو، د کور حالات نارمل دي. اوس تاسو څه رایې راکړئ؟ کو نجیب تاجک کور حالاتو باندې ډیپینډ نه ده، ستا په حالاتو ډیپینډ ده. ته سټډي کې نمبر دې ښې اخیستي، مخکې تللی شي که نه شي تللی، دا ستا اوس خوښه ده. که ته قابل یې، مطالعه کولی شي، نمبر دې ښې اخیستي او ته پوهېږي په ځان چې زه ډاکټر هم جوړېدی شم، انجینیر هم جوړېدی شم، ایس ایس بي پوجي افسر جوړېدی شم، جج جوړېدی شم، نو بیا بده خبره خو نه ده. بلکل سبق ووایه. خو که نه ته په نقلونو پاس شوی او ته پوهېږي چې بهی دا مخکې سبق زما د وس نه بار دی، نو بیا ورځه کاروبار کوه. ښه که کاروبار نشي کولی هنر زده که، چېرته کښېنه چا سره. بل ورځ یو موټرسایکل والو د هغه قراندازي وه، زه هغه ډېر امپرس کړم. د موټرسایکلو مصري و هغه، ماشاءالله په شپږ اووه کاله کې دومره ترقي کړې وه چې لکه قراندازۍ کې موټرسایکل یې ورکولې. نو ما ویل چې لکه ماشاءالله. نو ډېر کسان دي چې هغوی هنر زده کړو، کال یو نیم کال چا سره کښېني شاګردي وکړي، بیا مصري شي، بیا خپل کاروبار کوي. حنیف الله خلجي سرجي په پاکستان کې وي نو کاروبار وي، او که نوکري وي دواړه ښه دي، البته کاروبار ډېر ښه دی. ډېره مننه. فضل واحد د سعودي عرب نه شکریه. نعمت الله تھینک یو. او رفیع الله اوسني هلکان او کاروبار. ها بیا خپل رفیع الله بس دا ستا اظهار دی، ستا خیالات دي، زه سره نه یم ملګري. اوسني هلکان خو مونږ هم یو، د هغه دی لګیا یو کاروبار کوو. ته د ښار بازار ته لاړ شه څونه هلکان کاروبارونه کوي. د خدای بنده یو کس د وجې ټول هغه مه یادوه. ماشاءالله کاروبار ښه دی، کار دی. راز ولی خان مهرباني هلکه الهاد څنګه یې ښه؟ شکریه. تش واچنګ کې راځي ګورې. ښه شهاب سالار عزیز خان هوټل کې یم. او سلام رو آباد اوسې. وسیم احمد ډېره مننه. دا د الهاد کلي نه راغلی یم، باجوړ نه مې ساته فلحال حالاتو کې. هلکه مه کوه، زمونږ زړه ته مه توروه او هر څه برابر دي. ښه خلیل الرحمن شکریه. عزیز خان جواب راکړې. څه جواب درکړم هلکه؟ ما له جواب راکړې. سرجي عارف خان څه جواب درکړم؟ شکریه. کوم ځای کې نیاز علي شاه چاته دې ویلي دي؟ سر زه کاروبار کوم د لرګو. راز ولی خان لرګو څه کاروبار؟ ترکاڼې که نه قیمتي لرګي لکه سلیپرو کاروبار کې که نه د ټال کار دی، د ټال دی. بهرحال هر څه چې دی کاروبار زنده باد. ښه په دې به ګوره کله ځان ته نه دغه کېږي که نه چې دا ورکوټی کاروبار دی. ورکوټی کاروبار هم کاروبار دی او غټ کاروبار هم کاروبار دی. کریم جانباز مننه. کریم الله ساده زما خپله د کولډ ډرنکس دکان دی او اوس ورسره مازدیګر کې د الو چپس هم پخوم، سهار نه کالج ته او ماسپښین نه دکان. ډېر د اختیار ژوند دی چې کله هم زړه وغواړي بند یې کړم، خپل کارونه ولټوم او بیا واپس راشم. زه پولیو کې وم، د هرې خبرې تابعدار به وم، د چا غم ښادي لکه پکې هم نشي تللی او لا پاتې غټه نوکري او هغه هم سرکاري. بلکل. نو دا وګورئ هغه دی سټوډنټ دی. ښه ستاسو په شانې جانباز ډېر ګټورې خبرې شروع کړي. سمننه. زما نوم زاهد دی، د مسافر یم، سبق وایم، بي ام اس کې ډېر ښه
روان دي. BMS کې ډیر ښه روان دي هلکه پوه نه شوم. نثار احمد ډیره مننه او سلام سر جی څنګه یې. کلیم تاجک ماشاءالله سر جی ګډ میسج थैंक यू زیات شکریہ. السلام علیکم سر سرکاری پوسٹ کې صرف نغری ساتل کیږي او روزګار کې مستقبل جوړیږي سر بالکل ټیک وای. عزیز صافی ډیره مننه سر کاروبار خدای ضیاءالله صادق خلجی شکریہ نعمت الله थैंक यू. وحید زاده رورا دا کم لرګي هغه ته بل ته ویلي دي. الهاد مننه شاب سالار مننه نعیم الله کاروبار خدي دا چرته زاړه خو واپس نه شاملومه. روزګار خدي نوکرۍ نه رمضان او رازولی خلیل الرحمن هغه زما بوټان چاله ورنه کې بارام خان هغه قصه خو ډیره ګډه وډه شوې ده. هغه خو 18,000 کمنټونه دي. اوس هر یو وایي چې ما پکې هغه مین اف د میچ کم یو راغلی باندې نوم یې شو هغه هېڅ چا نه دی یاد کړی ځکه ما ورته کس کېنولی ما ته لیکه هغه وایي چې بهي دا خو به کې هېڅ چا نو یاد کړی. اوس شاته خلک ځي هغه کمنټونه ایډیټ کوي او وایي چې دا وګوره دا خو ما لیکلی دی. نو دا ایډیټ آپشن د فیسبوک کې زموږ یې کنفیوز کړي خو بهرحال هغه 18,000 کې اوس هغه راویستل لکه 18,000 کمنټونو کې یو کس راویستل بالکل پاسبل نه ده. نو ګورو چې اوس څه وکړو. خو زه وایم چې ستاسو طرفه ما ته قبول به انشاءالله لکه چې ما ته میلاو شي لکه دا چې تاسو ته میلاو شوي دا که نه داسې نه ده. زبردست ټاپک. فیض الله ډیره مننه. عبدالله خان ډیره مننه. محمد حمدان مننه. عباس احمد شاکر او شاتر خان زما کمنټ جواب راکا. قاسم وفا زما یوه هفته وشو الحمدلله اوس خپل کاروبار کوم. ډیر خوشحال یم مخکې مې نوکري کوله 25,000 روپۍ. قاسم وفا بس خدای دې کامیاب کا او تا سره موبایل دا کمنټ چې دې کړي دي نو مطلب دا موبایل در سره دی او د دې نه کار واخله خپل کاروبار د سوشل میډیا په ذریعه مخکې بوځه او ټول د دې نه فایده واخله. نثار احمد ډیره مننه. همایون خان سرجی کاروبار کې صرف خپل سوچ نه دی پکار. بالکل دا ده چې کله کاروبار کې ستا سوچ دی چې زه یو کاروبار شروع کوم او دې سره به نور خلک په روزګار وي او الله تعالی به تا کامیابی. ستاسو څه خیال دی داسې نه ده هغه دوه بې روزګاره دا دي رال چې ما درته ویل ستاسو به ډېر صفتونه وکړو چې خوبونه کوي هغه دا یو دی ته راشه که نه چې لږ دې ویني وتښتېدو. نو عبدالباسط مننه. فرمان ډېره مهرباني. شاه خالد دورانی صاحب ستړی مشي. راحت الله آفر باره کې هم مونږ اپډیټ کړه سبا درځو انشاءالله. لکه راحت الله ته ریپلای کړی دی چې دا څه آفر دی. رایل پیشن فیبریکس ایم ټاور ایم بي ټاور ته ملګری والا ګوره د چې دلته د خپله مشهورتیا شروع کړې ده ستا کبر وکړمه خو زه بهرحال کوئ دغه شانې زه وایم چې دې شیانو نه فایده واخلئ. سوشل میډیا وکاروئ د خپلې مشهورتیا دپاره. خلک د 12,000 تنخواه ته خوشحاله وي او په پرایویټ سکول سرنوم ته خوشحاله وي او په رکشا یا په دکان شرمیږي بیا د سر د نامې د وجې. بس دا د هر چا مینټلیټي وي که نه. بس ځینې خلک اوس چې شرمیږي جو هغه ټول عمر بیا شرمېدلي ټول عمر دغه رنګې پاتې او چې کله کم خلک ته په کاروبار ځان بدي نه ښکاري هغه 6 کاله هارډلی 10 کاله پس هغه د خپل ګاډي مالک وي بیا او خلک دا یو حقیقت دی چې نن سبا تاسو یقین وکئ که نه بلکې دا تاسو راسره ومنئ چې یو غریب سړی په لار را روان وي او هغه چاته سلام وکړي نو صحیح سلام جواب هم څوک نه ورکوي. دا حقیقت دی د دې معاشرې ډېره بده ده خو داسې ده. او چې یو مالداره سړی په بله لار را رواني په بله نو خلک پسې لاره چپوي او په هغه لار ورځي وایي ته راځه وایي خان لالا را روان دی بیا ورته خان لالا وایي ته راځه نه هغه دی وایي خان لالا را روان دی چې سلام یې وکړو. دا دور داسې دی چې دا ستا چې په دې معاشره کې دې خپل یو حیثیت جوړ کړی و خلک به ستا عزت کوي احترام به دې کوي. حیثیت د جوړولو دپاره ډېر شیان مهم دي. کردار مهم دی څه کاروبار مهم دی حلال رزق مهم دی نو هله به یو حیثیت جوړیږي. نو د دې معاشرې ته ګورئ د دې نه زده کړه کوئ او د هغې مطابق ځان جوړوئ. بیا عارف باجوړ شمس الوهاب ډېره مننه. کلونۍ ته ورشه اشتهار پیکې مهرباني کلونۍ ته اوس مه راځه شپه ده او سبا به سهار وختي زه تللی به رابطه کوه ښه د راتلو نه مخکې. عظمت باجوړی شکریه. شتار خانه مننه. وحید خان علیزی مهرباني. اواز دې سلو کېږي رحیم خانه دا
مایک چې داسې شو لږ دغه کوي ده. السلام علیکم سرجي څنګه عبدالباسط وعلیکم السلامونه. وخت ولاړ شه زه ښه ده. سر بهر ملک څنګه دی تعلیم دپاره؟ ډېر ښه دی چې سکالرشپ درته HEC میلاو شي، بس فول فنډډ سکالرشپ وي، روپۍ هم درکوي. ډېر ښه زما ملګري دي هغه په چاینا کې دي، 1 لاک 1.5 لاک 2 لاکه یو ته پکې 15 لکه روپۍ میاشت هم میلاویږي، سبق هم وایي. او بده خبره خو نه ده، خو چې خبره د قابلیت وي چې دغومره قابل یې چې ته سکالرشپ واخلې. شهاب سالار ډېره مهرباني سرجي، زه اوس فسټ ایئر کې یم او پولیټکس کې انټرست لرم، څه وکړم مشوره راکړه. په ګولۍ هم سیاست موله خدای دی زما خوا کې وی او 2 خړسه مې والې چې پالیټکس کې ته انټرست در وښیم، روپو کې انټرست ولره، حلال رزق وګټه، د پلار او د رور مټې جوړ شه، په خپل یو مقام جوړ کړه. سیاست کیس نشته، په ګولۍ هم سیاستونه ولئ، ته زنده‌باد دی مرده‌باد دی بل لپاره به چغې وهئ. ما ډېر شی ولیدل چې وګرځېدل د بل لپاره 15 شپږ کاله 10 کاله چغې ووهلې زنده‌باد زنده‌باد پلانکې زنده‌باد. اوس چې دی نو مړه بس بیا په قلار به شو تی. خو سیاست کې د نوجوانانو فیوچر نشته، په دې فیوچر مه تباه کوئ، په ګولۍ یې مه ولئ. دا تاسو ته زما مشوره ده. شاطر خان ډېره مننه. ملک شهزاد احمد ډېره مهرباني. نورالله مننه. کاروبار ایک بدا چیز ہے ڈان دی لکه ډان کې پی کې. کامران خان مهرباني السلام علیکم وبرکاتہ. ویس خان صاحب څنګه خیو؟ انعام الله شکریہ. محمد عیسی تhank you. عباس احمد عبدالباسط زه سرکاري کس یم خو زما رای ده سرکاري پوسټ کې صرف نغرۍ ساتل کیږي او روزګار کې مستقبل جوړیږي. بالکل ته ټیک وې، ما وختي وې سرکاري کس یې لخېټه ساتلی شي، بس نه کور جوړولی شي، نه د کور دپاره چېرته ځای اخیستی شي. که چېرته اکسټرا څوک اچانک پې غټه بیماري راشي د هغې د علاج هم وس نه لري. ما ډېر ښه سرکاري خلک لیدلي په قرضو روان دي. ته ټیک وې. کفایت شاه سلام علیکم. زه ملیشیا کې یم. ډېره مهرباني کفایت شاه تhank you. وعلیکم السلام. نثار احمد مننه. نوکرۍ کې افیسر خوي او باقي کاروبار خوي. صلاح افسر هم رشوت اخلي، هغه هم حرامه ده. مونږ مسلم دا جوړه ده چې حرام او د حلالو تمیز ختم شوی. یو افسر چې وي AC اسسټنټ کمشنر د تنخواه 1.5 لاک لګ بګ پاسه لاندې سمرات وي او د دې چې کوم لایف سټایل دی نو 1.5 لاک خو د کپړه پیزار او په کانی پینو په یار دوست باندې لګي. نو څه کوي اوټ اف باکس راوځي. اوټ اف باکس مطلب دا چې تاسو پوهې او خیال خلک یې زه سویل غواړم او هغه شی حرام دی. نو غټ غټ افسران هم په خپل نوکرۍ کې په دغه تنخواه کې خپل ځان نشي ساتلی او که حرام یې کوي نو بیا خو دغه خبره. مونږ د حلالو خبره کوو چې حلال یې به څنګه ګټو. سید الحق معصوم ټایپس شکریا سامننه. زیات ډېره مهرباني. نظام الدین خاکسار ستړی مشي. د ګلګت نه سرجي ما APSC وکړه په میډیکل کې او بیا مې تعلیم پرېښود او اوس د سبزی اینډ فروټس کار کوم او ډېر خوشحاله یم. زه تا پیژنم د باجوړ دی په ګلګت کې دی او په ګلګت کې چې څوک هم د سبزی او فروټو کاروبار کوي نو چې بیخي تاوان هم وکړي که نه نو 1 لاک روپۍ میاشت انشاءالله ګټي. نو خدای دې کامیاب کروره. مونږ په تا خوشحالیږو او بس اله به نور خوشحاله شو چې کله ته ماته ووایې چې ترقي مې وکړه او دوکان مې ونیو او د یو په ځای مې 2 ونیول او اوس مې خپل واخیستو نو موږ به په تا نور هم خوشحاله شو. میاز یولا خپل کاروبار خدای مهرباني. عباس خان عظمت خان وایي چې الحمدلله زه کراچۍ کې کاروبار کوم 8 سال نه کلي ته ترې هم ځم راځم چې ښه پکې شکر دی خوشحاله یم او چپل کاروبار هم کو ورسره د 4 سال نه برتن پلاستیک کار هم شروع کړی دی. چې هر کاروبار په شوق سره کوي انشاءالله کامیابی به درته الله تعالی درکوي. بالکل ټیک وایي. کاروبار سره لکه د بچو به مینه کې هله به کامیابیږي. شوکت خان ډېر مننه. زه یم د ګجرات نه سرڅنګه سید نور الله خیو نعمت الله ستا مننه. شوکت خان مهرباني. نجیب تاجک سرجي ډېر راته ګران یې شکریه ورورا thank you. نجیب تاجک دا بل دی وغه بل دی نو ستا مننه. और रोजगार बड़ा चीज़ है अपनी हॉट रोजगार बनाना चाहिए. لکه دا د څنګه کمنټونه کړي منه. سلامونه سرڅنګه خی که نظر هان د سعودي عرب نه ما وعلیکم السلامونه عجیب خیر. عزیر کینګ thank you. خاننی سرجي ډایرک یورپ. نو دغه خبره زه چې ته یورپ ته ځې او 50 لک روپۍ لګې په هغې دلته کاروبار ونه شروع کړې چې کم سے کم ته 15-20 لک روپو کاروبار شروع کړي او د سوشل میډیا په ذریعه پې یو 3-4 لک روپۍ خرچه وکړي په
مشهورتیا باندې. لکه دلته ډېر ښه مثالونه شته که نه د خلکو چې هغوی د سوشل میډیا په ذریعه خپلې مشهورتیاګانې وکړي، کوم ځای ته کاروبارونه ورسول. نو تاسو ولې نه شئ یاره چې ته یورپ ته ځې، خو د یورپ په رنګینو پسې تاسو ځئ نو بیا بالکل ځئ، او که نه په پیسو پسې ځئ نو پیسې دلته هم شته. ښه ورو سلام ورور څنګه یې؟ ښه زه ریحان د سعودي عرب نه ډېره مننه سرجي ډایرکټ یور خان انیس دی خو مې شامل کو که نه. دلارم خان مسخیل ډېره مننه. همایون خان سم مننه. لکه دا خو به مال زه دا کمنټونه ختم کړم، خو دا داسې ښکاري چې شی د وس نه بار دی. نو زه د پرش ته به ترې لاړ شو، دا زه ډېر شاته لګیا یم. اوهو حسن عزیزه مننه. السلام علیکم ورور. بس خبره ورانه ده. خالد شاه عثماني، حسن عزیز، ارشاد خان علیه السلام، سرجیت ته زما بیسټ چې مدثر زمان ډیره مننه. حمزه الله ثانک یو. ډاکټر شهزاد السلام علیکم. بی اس ان ته ایډمیشن کوم خاص کوپ دی کنه؟ بالکل خدي ورځه بی اس ان خدي خپل پریکټس په کول شي. طارق خان دکان کم ځای کې کلی کې جندول صدبر کلی. محمد الیاس سرجی خلقو ته شاید انور زړه شین کو ښه نه پوهېږي خو نه پوهېږي. دغه خبره څه ځای پورې ټیک ده، بده نه ده. هغه وایي چې به لکه تعلیم کې څه دي، بس دونه زده کوئ چې لیک لوست کولی شي، بیا خپل کاروبار کوئ. سرجي زه نهې توپ کوم ښه لږه ورته سپک ګوري. خلک دې ورته سپک ګوري مړه په خلکو ته څه کې. زما چې یخته غټ شي تاله درځمه، تاله یا ستا بل رور له او ورته کښېنم او یخته راله سمئ ږیره راله سمئ. تاسو څه سپک کاروبار نه دی، ښه بهترین کاروبار دی. ښه په غیرت یې کوئ، حلال رزق ګټئ او ګټئ لګیا اوسئ. ښه چې څوک څه وایي دی مړه بېغمه اوسئ. وحید بای آنلاین کار ښه وي، یعنې یوټیوب، فیسبوک، ټیک ټاک دې کې مسلې راځي. دا سړی ډېر ډسټرب کوي. بیا ما یوټیوب مونټایز شوی و او ډي مونټایز شو، او د هغې بیا به چېرته پرې خبرې وکړو. څه $84 چې کوم نو هغه راغلي وو، خو بس ډي مونټایز شو. بیا پرې وکړو چې ولې. یعقوب خانه ډېره مهرباني. سیدالله یم د پیندخیل ترغاو نه، ستړی مه شي. او څه کراچۍ کې یم، تاسو ته سلامونه. د نومن باندې ښه د سرکاري نوکرۍ نه خپل کاروبار سو زل ښه دی. نورالله مننه. اجاز خان تاسو په خپله کمه پیشه کوئ، څومره کامیابي مو ترلاسه کړې، خپل تجربه شیر کړئ. اجاز احمد ما وختي ډېرې خبرې وکړلې. زه 3-4 کاروبارونه کوم، یو نه، او په هغې ما وکړلې. یو مې د کاسمیټکس کاروبار دی، هیلث سیکټرز کې زما چې دی نو انویسټمنټ شته دی، او ورسره چې کوم دا د جوس آیس کریم او د کولډ ډرنکسو د دې چې کوم د فاسټ فوډ دا کاروبار مې دی مختلف. زه تاسو ته مشوره در کوم چې کله کاروبار کوئ نو دا 3-4 کاروبارونه داسې دي چې دا ایورګرین کاروبارونه دي. یو فوډو خوراک سره تعلق لرونکي هر کاروبار چې هغه خلک خوري، که هغه هر یو وي، نو دا ډېر بهترین دی، دې باندې ورځئ. سیکنډ نمبر چې کوم دی نو هغه هیلث دی، چې د هیلث سره ریلیټډ هر کاروبار وي، که لیبارټري کولول وي، که سټور کولول وي، که هسپتال کولول وي، که ډاکټر راوستل وي، که الټراساوند، که ای سی جي ځای کولول وي، چې سم وي هیلث سره ریلیټډ کاروبار دا ایورګرین دی، په دې ورځئ. او ښه خدمت هم پکې کېږي د غریبو خلکو. چې یو غریب سړی درله راځي ستا لیبارټري وي، درته وایي زما غریبي ده، او ته ته 500 په ځای 200 روپۍ واخلې، نو تاسو څونه خدمت وکړو. نو خدمت هم پکې کېږي، او الله تعالی پکې رزق هم ورکوي، او ډېر ښه. او دغې نه علاوه 3 نمبر چې کوم دی چې هغه ایورګرین دغه دی، نو هغه بهرحال نن سبا چې کوم دی نو هغه ایجوکیشن سیکټر دی. ښه ایجوکیشن سیکټر کې چې څومره تاسو انویسټمنټ کوئ نو هغه ایورګرین دی. دا یو سړی کالونه کوي، او زه د کال مجبورن برسو کوم، ځکه د سره زموږ څه سامان دی پېښور نه را روان دی. دا هم د کاروبار باره کې کال دی. السلام علیکم. یاره زه خو په دغه کې یم، زه یو هلک له ستا نمبر ورکوم اوس به ورته کال وکړي. ښه او ته چېرته راورسېدلې؟ بس دا دی اوس به تا ته کال وکړي. ته چېرته به ځې؟ لاړ شه، ته لاړ شه او سبا به دا ته حواله کې ورته. غوږ مې ته ښودی دی، وایه سهار وختي ته واپسي څه وخت کې څه ټایم؟ اله دومره وختي
اها صحیح ده یې داسې وکړه که نه داسې کار وکړه که نه دا خالد ډرای فروټ دی په دې چوک کې دا ډرای فروټ والا څه نه دی دا چوک کې مړه نو هغه تا ورته زه نه یم یاد کړی که نه ښځه داسې ده چې چا سره ږدې بس هغه سره کېږده زه هلک ته نمبر ورکومه ته به ورته یاد کړې یا لکه دا ستا کوم ځای کې دوکان دی ته ما ته د خپل نمبر نه دې سړي نه نمبر واخله صحیح ده او خپل نمبر نه ما ته یو دغه وکړه زه وحید خان تاجک یم ودې پېژندمه صحیح ده نو زه یو هلک له ستا نمبر ورکوم هغه به تا ته کال وکړي ښه شاهد څو شاورما څه ته وایي هغه شورمې والا برګر والا مړه شاورما وته مه وایه شورما وته وایه ښه زه درلو ښه اجازه صحیح شو اوکې اوکې زه حیران کړم دا ګوره اوس برګر والا و ښه نو په دې وخت کې لکه کاروباري خبرې وې او ستاسو د مخې وشوې نو د تاسو ثابته شوه څه شو دا خو ما ایله دوه درې شامل کړو لاندې نورو نو څه وکړو هلکه الیاس خان مهرباني پرنس شعیب اکرام الله ډېره مننه اسدالله ډېره مننه او بس زمونږ ملګري چې کوم دي جو هغې وایي چې وایي روټین تیاره ده او زما بیا وروسته ورپسې پروګرام دی نو قوم ته به خبرې اترې هم کوو خطاب به کوو قوم ته همدا خبرې زه په ریډیو باندې هم کوم چې بهی وخت داسې دی چې ضایع کول نه دي پکار وخت قیمتي دی او دې وخت کې چې چا هم د وخت قدر وکړو هغه کامیاب شو او چې چا هم په خوبونو کې خپل ټایم تیر کو یا هسې ګرځېدو کې نو بس هغه ناکام شو او هغه ځوانان چې تاسو دا وخت مخاطب یې ستاسو عمر 18 سال نه واخله تر د 25 سال پورې دی دا وخت دی په دې وخت کې روپۍ ګټل دي په دې وخت کې خپل یو مقام جوړول دي 25 سال نه پس بیا ډېر مشکل کیږي تاسو ته په هغه وخت کې تاسو یعنی په دې وخت کې 18 سال نه واخله 25 سال پورې ډېر ځوانان دي چې هغې نه په کور کې روپۍ نه غواړي نو دا وخت دی چې په دې وخت کې تاسو کیریر جوړولی شئ او چې کله تاسو 25 سال نه واوړئ میبي بیا تاسو واده کړی وي تاسو بچي وي بیا په تاسو پسې د کور ډیمانډ سټارټ شي نو هغه ټایم کې بیا ډېر ټینشن وي بیا کیریر جوړول ډېر مشکل وي 18 تا 25 سال یا 15 تا 25 سال دا واته کاله یا 10 کاله په دې وخت کې دا وخت دی بس ځان نه څه جوړ کړئ ښه شکریا ډېره زیاته مننه ډېر ملګري ما سره یې دا وخت تھینک یو او چې دومره ملګري سړی لایو ورسره ملګري وي 95 94 یا 100 پورې نو د چا به زړه کېږي چې هغه خبرې بندې کړي او بس وانډ اپ جوړ کړي عبدالرحمن دورانی څه ریپلای غواړي پلیز ماله ریپلای راکړه سرجي برانډ کار څنګه دی برانډ ښه وي برانډ کې لکه پردی برانډ وي نو په هغې کې ستاسو خپله مشهورتیا نه کېږي او دومره پکې ګټه نه وي برانډ پسې مه ځه په خپله ځان برانډ که ګوره یو وي ټرند فالوور یو وي ټرند میکر زه چې تاسو ته ما کله په سوشل میډیا ټرند نه دی فالو کړی زما تاسو به ډېر ښه ویډیوګانې کتلي ما یو ویډیو په ټرند نه ده جوړه کړې چې یو ټرند روان وي او زه پې ویډیو جوړه کړم چې راشه په دې خو ویورشپ ډېر راځي جوړ کړه په ګولې هم ټرند نه ولم زه ټرند میکر جوړ شي چې ته داسې کار وکړې چې ستا نه خلک زده کړه وکړي او هغه آیډیا ستا کاپي کوي او په هغې باندې کار کوي نو برانډز چې کوم وي دا ټرند فالوورز والا آیډیا ده زیاته په خپله برانډ جوړ شه ولې نشي جوړېدی 2-3 کاله محنت وکړه سوشل میډیا باندې ته ګوره چې ته جوړېږي نه لکه څونه مثالونه زه تاسو له درکړم چې سوشل میډیا باندې ډیلی تاسو ویډیو ګورئ د ډرای فروټ والا ګورئ چې یو برانډ جوړ شوی دی کپړې والا ګورئ 18 کسان ویډیوګانې راځي برانډ جوړ شوي دي نن سبا ابل اوس ما کتو مصري پلستر یې کوو او هغه ویډیو کړې وه او میلیونو کې خلکو کتلې وه میلیون پاسه وه لکه 10 لک نه سوا خلکو کتلې وه او چجۍ جوړوله
نو هغه دا وایي چې که په چجه کې تاسو ډیزاین جوړوئ او بالکل نقشه تاسو ډاونلوډ کوئ د انټرنیټ نه او ډیزاین به زه جوړوم. او هغه د هغه ویډیو میلیونو کې خلکو کتلې و، خپل کانټیکټ نمبر یې ورکړی، نو لکه هغه ته به څونه خلکو کالونه کړي چې او یاره زم کور کې داسې دا ډیزاین جوړول غواړم ته راشه، او بیا د هغه مرضي ده چې څو روپۍ دې اخلي. یو مصري برانډ جوړېدی شي، نو وای ناټ تاسو ولې نه شئ؟ بس صرف لږ سوچ کوئ او بیا بسم الله کوئ، په الله تعالی توکل کوئ. محنت زمونږ ذمہواری باندې ده، محنت به مونږ کوو، کامیابي زمونږ لاس کې نه ده، کامیابي د هغه بره ذات په لاس کې ده. کامیابي به هغه راکوي، خو شرط دا دی چې په ایماندارۍ به وي، په دوکه به نه وي، په دروغو به زمونږ کاروبار بیس نه وي، په دوکو به بیس نه وي، یعنې په دوکه به زمونږ کاروبار نه وي ولاړ، په دروغو به زمونږ کاروبار نه وي ولاړ، په غلا به زمونږ کاروبار نه وي ولاړ، په ایماندارۍ به ولاړ وي، په اخلاقو به ولاړ وي. دا کاروبار کله هم نشي ناکام کېدی. الله تعالی به دې کې برکت اچوي. عبدالرحمن دورانی دا دی، ښه سر فارکس ټریډینګ کوم، $500 پر ډے پروفیټ کوم، دا ټریډینګ باره کې راته څه ووایي پلیز. یار عبدالرحمن بالکل آی هیو نو آیډیا، ما سره بالکل 0% معلومات دي د فارکس ټریډینګ. چې ته $500 د ورځې ګټې، نو دې مطلب دا شو چې ته په دې فیلډ کې ډېر ایکسپرټ یې، نو ته مونږ له معلومات راکا. دا زما واتس اپ نمبر به دې شته دی، ته ماته یو وایس وکړه، تا نه مونږ زده کړه وکړو. ته د ورځې $500 ګټې، نو دا ستا ډېره غټه هغه خبره تجربه ده، نو تا نه مونږ به زده کړه کوو. نو ماته یو وایس وکړه په واتس اپ باندې چې تا نه مونږ ځان پوهه کړو په دې شي باندې. زما سره بالکل فارکس باره کې د آنلاین ټریډینګ چې کوم دی، دا بیډینګ پلان کېډینګ دی، دې باره کې څه معلومات نشته. البته داسې کیسونه را سره دي چې کسانو پکې تاوان کړی. زما یو ډېر نږدې ملګري 10 لک روپۍ تاوان کړی. زما یو بل خپلوان 6,64,000 روپۍ تاوان کړی دی. او یو بل کس زه پیژنم چې هغه وایي چې بالکل ما صرف ځان معلوموي چې څه حساب دی، نو ما 60,000 دی که څه د پاسه دا تاوان یې کړی دی. ما سره دا سټوریا نشته دی، او ډېر ان قریب زه په دې کې دی چې یو پروګرام هم ریکارډ کړم چې د آنلاین ټریډینګ چې کوم دی، نو چې په دې شي نه پوهېږې نو ځان له کار کتل دي او که نه دي، یعنې چې په یو شي پوهېږې نه او ته په هغې کې انویسټمنټ کې، نو دا فایده ده که نقصان دی. نو په دغه باره کې ته مونږ ته لږ راکړه معلومات. ښه عبدالرحمن و که عبدالرحیم و، ستا مننه. او آنلاین په دې شي زه غواړم چې کار پرې وکړم، ځان پرې پوهه کړم. دې مطلب نه چې انویسټمنټ پکې نه غواړم، په دې شي ځان پوهول غواړم. زموږ ډېر شه نوجوانان د آنلاین کاروبار کوي، ډېر ګاټې ورسره کېږي، دوکې ورسره کېږي، او ډېرو پکې هغه خبره درز وخوړو. نو چې دا ولې داسې کېږي، نو ځکه ویم چې په دې شي ما ته لږ معلومات راکړئ. ما سره بالکل معلومات په دې باره کې نشته. هغه چې چا تاوانونه کړي دي هغې داسې پوره معلومات نه راکوي، ډېر زیات ډپریس دي چې ورسره خبرې کوو جو هم څه نه وایي. عبدالرحمن دورانی دی، ښه وایي چې سر 3 ایئر مې وشو، 3 کاله ستا دا بزنس وشو، دا خو غټه تجربه ده ستا. نو چې تا ته پروفیټ میلاویږي، انکم کې خپلې روپۍ ترې راوباسه، یعنې چې کومې تا انویسټ کړي هغه خو به تا اوسه پورې ګټلې وي. نو ته خو چې په پروفیټ کې روانې بیا خو څه ټینشن نشته دی، یعنې چې تا څونه لګولي دي او هغه ته تا واپس راویستي دي او اوس هغه ګټه باندې ته لګیا یې نورې ګټې، نو دا خو ډېره ښه خبره ده. لګیا اوسه، موږ ورله دعا کوو خدای دې نور هم سیوا کړي. خو دا تجربه د نورو سره هم شیر کوه، لکه لایو راشه دغه رنګې، او نورو ته چل وښایه چې ګوره زه 3 کاله نه دا کاروبار کومه، دونه روپۍ مې انویسټ کړې وې، هغه مې ترې راویستلې، اوس مې پکې دونه ګټمه. نو مونږ سره چې څه وي دا به نورو ته شیر کوو. که چا سره پوهه ده، پوهه به نورو ته رسوي. بس چې سم زمونږ سره دي، زمونږ ذمہواري ده چې هغه تقسیم کړو، هغه نورو ته ورکړو. نو مننه. اکبر حسین وایي چې دا شارټ کټ دی. ډېر خلک وي، بالکل اکبر حسین صاحب شکریه، تھینک یو. میا شکیل مننه، عنایت مننه چې هغې شارټ کټ استعمالوي او پکې درز وخوري. نو زما نه هم یوټیوب $96 پاتې شوې. بس زما ستا یو خبره ده، یوټیوب مونټایز شي، سړی خواري وکړي، بیا وروسته څه مسلې جوړې کړي، هېڅ سړي له درز ورکړي. نو ما له درز راکړو چې بس ما یې ورک شه مړه، په ګولۍ ګوله اوس تا له به زه لګیا یم، دونه محنت به کوو. فیسبوک زنده‌باد که نه، نو فیسبوک هم زما مونټایز نه دی، ټیک ټاک هم مونټایز نه دی، خو مړه په ګولۍ مه وله، مونټایزیشن به څه وکړي، چېرته به په میاشت کې 25-30 هزار روپۍ ترې نه راځي، بل کار به هم نه یو، په لایک او په شیر پسې به نښتي یو،
اوس خو ازادي خبرې کوو، خپل د زړه مطابق د مرضۍ مطابق کار کوو. بیا به په دې پسې نښتي یو چې هلته کاروبار دی راشه چې داسې خبرې وکړه چې لایک پرې راشي، داسې خبرې وکړه چې شیر پرې راشي، داسې خبرې وکړه چې ویوز پرې راشي چې انکم سیوا شي. لکه بیا به هغه د ویلاګر په رنګ دروغ رښتیا شروع کړو، ګډې وډې به شروع کړو، اګتې بګتې. نو ښه دی چې اړو مونټایز نه دی، نو اګتو بګتو نه کم سے کم محفوظ شو. نو هلکه ډېره زیاته مننه ستاسو د ټولو، ډېره مننه که د چا کمنټونه ما شامل کړل جو شامل شو، او چې د چا هغه شامل نه شو نو هغې نه معذرت. خو بهرحال ما ته نه ده پته چې څونه کمنټونه وشو، خو میبي چې په سوونو کې به وي، نو ټول شاملول بالکل تاسو په خپله په دې پوهېږئ چې ناممکن وي. ما خپل کوشش وکړو چې ګپ شپ ولګو ټول شامل شي، او بس دغه خبرې وي چې کاروبار ښه دی که نوکري ښه ده. ډېرو ملګرو ویل چې کاروبار ښه دی، نوکرۍ کې ایله په مشکله سره، ډېره په مشکله خپل کور ساتلی شئ، خو کاروبار کې یوازې دا نه چې خپل کور بلکې 2-3 نور کورونه ساتلی کېږي. ځکه چې تاسو کاروبار کوئ 2-3 کسان به سره ملازمت هم کوي، هغوی ته به تنخواګانې ورکوئ، نو د هغې هم ورسره کور روان وي. او دغې نه علاوه هغه ځوانان چې هغه یورپ ته ځي 40-50 لک روپۍ پې لګوي او ځي هلته، نو تاسو دغه 40-50 لک روپۍ په کاروبار ولګوئ. 15-20 لک روپو تاسو کاروبار شروع کړئ، د کپړې، د پیزار، د بل څه هوټل کولاو کړئ، او یو 6 میاشتې یا یو کال دا تاسو ځان ته وباسئ اډورټایزمنټ ته، چې دا یو کال به زه اډورټایزمنټ کومه په سوشل میډیا باندې. سوشل میډیا والا به راولم، پیجونو والا، او هغې ته به پیسې ورکوم، هغه به راله اډورټایزمنټ کوي، مشهورتیا به کوي، او په دې به زه دا 15 لکه روپۍ یا 10 لکه روپۍ لګوم، هغه له به 10,000-15,000 روپۍ ورکوم. یو کال تاسو صرف په سوشل میډیا اډورټایزمنټ وکړئ، انویسټمنټ پې وکړئ، یو 15 لکه روپۍ پې ولګوئ، مړه بیا تاسو ګورئ چې تاسو یورپ نه ډېرې نه ګټلې، خو جو بیا ماته ووایئ. نو آیډیاز در سره ما شیر کړلې. دغې نه علاوه ډېر داسې دي چې هغه په نوکریانو باندې رشوت ورکوي، کلاس 4 دپاره هم لګیا دي، او یو تم سفارش کوي، او بل ته چپړاسي چې ورته وایي، چپړاسي لپاره لګیا دي، سفارشونه هم کوي او رشوت هم ورکوي. نو چې تاسو 10-12 لکه روپۍ رشوت ورکوئ، نو په دې ځان له چولو کاروبار ولنه شروع کوئ، په 50-60 روپۍ به کاروبار شروع کوئ، چې چپړاسي شي 10,000 روپۍ به دې تنخوا وي، او پردی غلامي به کوې، او هر سړی به ته نیغ نیغ کېږي چې زمړه چپړاسي به کې چا راوستی که نه. نو هغې نه ښه نه دی چې خپلې چولې خرڅوي او د میاشتې 80-80,000 روپۍ ګټې، د هغې په ډبل په ټریپل ګټې، او هغه 10 لک روپۍ چې ته په رشوت کې ورکوې هغه هم بچت پاتې شي، ګناهګار هم نه شي. نو مونږ نن سبا د حلالو د حرامو تمیز بالکل ختم شوی، او زما خو دغه دا دی چې بالکل حلالې وګټئ، حلالو ته لاړ شئ، په ایماندارۍ وګټئ، الله تعالی پکې برکت اچوي. اکبر حسین صاحب وایي چې لایو خبرې به کېږي، پې کېږي. نو انشاءالله اکبر حسین صاحب زه چې کله هم درشمه سره به کینو، او اول به پې ځان پوه کړو، او بیا به دواړه لایو راشو، را سره به کښېني، او د خپلو مینوالو ته په دې باندې چې څومره معلومات ستاسو سره دي نو هغه به ورته ورسوو. ډېره مهرباني ستاسو د ټولو مننه چې شریک شوئ، وکتلو مو، کمنټونه مو وکړل، او تھینک یو ویری مچ. زړه خو مې نه غواړي چې ختمې شي خبرې، خو زما دلته ریډیو نه پروګرام دی، بس هغې کې به لایو کېږو. روټۍ هم تیاره ده، لا مونږ نه ده خوړلې، نو اوس به هغه هم پکې وکړو، بیا پروګرام ته څه تیاری وکړو، او بیا وروستو قام ته خبرې کوو که نه، خیالاتو اظهار به کوو. نو بس شکریه ستاسو مننه، او بیا چېرته به بیا به هم راشو، په دې ټاپک به وغږېږو. بهرحال د فیسبوک ماما دا حکم و چې تا لایو انګیجمنټ چې کوم دی هغه بالکل کم شوی دی، او ته په دې میاشت کې لایو انګیجمنټ چې دی نو سیوا کا او لایو راشه. نو ما چې اوس لایو راځم نو څه به وي، خو راشه زه د کار خبرې به وکړو، او زمونږ نه تاسو دا ایکسپیکټ کوئ چې کله مونږ له راځونو چې د کار خبرې وکړو که نه، نو بس د کار خبرې وشي. عبدالرحمن وایي چې سر خپل فاونډیشن مې شروع کړی دی، دورانی فاونډیشن، تاسو سره مې شیر کول غوښتل، ستاسو واتساپ نمبر په کار دی د پیج باندې، دا کم چې ته لایو ګورې دې کې لږ بیک شه، زما د پروفایل باندې زما واتساپ نمبر شته دی، ښه بالکل وکړئ. خدمتونه کوئ چې روپۍ ګټئ، خدمت ضرور کوئ. دا د الله تعالی سره وعده وکړئ چې تاسو فرض کړه د میاشتې 1 لک روپۍ ګټئ، په 1 لکو کې صرف 1000 روپۍ د الله تعالی په نامه کوي، دا به څو 1% راځي که نه، په 1 لکو کې 1000 روپۍ 1%، یعنې په 100 کې 1 روپۍ شوه، نو په 1000 کې 10 شوې، نو په 1 لکو کې 100 شوې، میبي څه هر څه چې راځي. نو دا تاسو چې په 1 لکو کې 1000 روپۍ هم تاسو په هره میاشت کې بالکل یو فیملی ته ورکوئ، چېرته پې ورله وړه اخلئ، غوړي ورله پې اخلئ، یا بل څه ضروري شی ورله پې اخلئ،
او دا د الله تعالی سره تاسو یو اکاونټ کولاو کوي نو نه به ناکام کیږئ. کاروبارونه ډېر ښه روان دي، ضرور کاروبار کې د خلکو خدمت کوئ. شکریه، مننه، ښاد اوسئ، اباد اوسئ، موږ دعا کې یاد ساتئ. تاسو هم د خدای کامیاب ساتي او زموږ کامیابی لپاره هم دعاګانې کوئ. الله په امان.